هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر حدثنا عطية بن قيس الكلابي حدثنا عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري والله ما كذبني سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بصارحة لهم يأتيهم لحاجة فيقولون ارجع إلينا غدا فيبيتهم الله ويزع العلم ويمسخ آخرين قرة وخنازير إلى يوم القيامة. دا مشکل الحدیث چې کوم مونږه شروع کړو او زه داغه د حافظ ابن حجر اسقلانی کتاب شرح النخبه داغه عبارتو چې کوم حدیث داسې دي د صحیحین او چې پاغه د حفاظ او تحفظات نشته لري ناقابل عمل لی کوم ډېر شی پیش کړو د موجوده خلکو او بعض مرګرو دا رائے د چیرې متقدمینو کوم داسې خلک شته چې هغه داسې قسم خبرې کړې دي نو ما چې دا خو ضروری ده پکار دا چې دا غي خبر مواغسته شي ناغه سلسله کې دا حدیث ته سلمان نشته چې محله وروړي د کورن دا رشتہ راوړل دا حدیث ته او د تعلق د موسیقي د حلت او حرمت سره په دې حدیث کې ابتدا نا قال هشام ابن عمار حدیث نمبر 5590 صحیح بخاری حدیث 5590 انفرد به البخاری امام بخاری هغه وی هشام ابن عمار ویلی دی هغه وی چې حدثنا صدقة ابن خالد د اسنادی خبره باندې بزان پویول غواړي قال هشام هغه وخت کې ویلی شو عمومي طور قال فلان چې سما نه ثابت و د حافظ ابن حزم خیال لاره تاسو یې حدیث نه کنه د حافظ ابن حزم خیال لاره چې د امام بخاری پمینس کې هشام بن عمار سوئی نو چونکه دا صيغه دا سے استعمال کړی شوی دا چې د تدلیس خطر ده پکې په دې وجہ په سند کې د امام بخاری او د صدقه بن خالد پمینس کې وصل تعلق نشته ده پیوستګي نشته لہذا د صحیح بخاری دا حدیث منقطع ده دا بنیادی اعتراض ده کم صاحب چې د موسیقي په باب کې خبرې کوي هغه دا حدیث ډېر مخکې کوي چې جی ابن حزم او لوی خلکو دې ته موضوع ویلي بار کې فحوز علمی بحث کوم خدای دا معلومه ای د څنګه چې وختي مونږ وویل چې نه د یو لوی سړي د لویتوب دا مطلب چې دا اره خبره صحیح او نه د یو ورکوټي سړي د ورکوټوالي دا مطلب چې دا غره خبره غلطه وي همیش د پاره دلایل پسې ځای خبر زده کوي په دې حدیث کې سوې زما امت کې به یو ډلې هغه به یستحلون الحر حر فرج ته وي زنا مراد حلال بغنی بدکاری به حلال غنی الحریر به هم حلال غنی رخم ناری نو د پاره والخمر والمعازف خمر و معازف ډول سرنا موسیقی دا هم حلال غنی صوفیاو کې چشتیه چې کوم ډله ده هغه بالکل جایز غنی بلکې ټول عمر دا غړیږي دا درمکړي جوړ کړي اوس هم تاسو کچرته کې صوفیاوی نه راغي خپل حرکات سکنات چې سکی نه سره ټنګ ټکور شامل کړل مردان ما بتبات سره خبره درکې ها او د دې وجه خلک کوشش وسدا کی چې صوفیانه اسلام راولي صوفیانه اسلام کې دو بنیادی خبر دي یو دا چې کله موسیقي حلال شي
نو دې کې حدیث کې چې کوم څیزونه ښودلي دي ورسره به تدریجاً دا هم حلال شي. او دویم دا چې مسلمانانو کې کومه د جهاد جذبه ده صوفیاء کرام هغې د سختۍ نه دي قایل، نو دغه شی هم ختم شي او د مسلمانانو که صحیح شان و شوکت ته نه به ختم شي. د فکر خبره نشته دی، البته موږ به خپل کوشش کوو. فکر خبره په دې نشته چې دین اسلام د الله دین دی او دا قیامت پورې چلیدونکي دین دی، دې ته هېڅ څوک څه نشي ویلی. دا جدا ده چې موږ به خپل حصې کار کوو، جدا مسله ده، خو موږ له بلکل په دې مطمئن کېدل پکار دي چې قرآن حدیث او زمونږ دین دا د الله د طرفه دی او الله د خپل کتاب او د خپل دین د حفاظت ذمه اخیستې ده. خو هغه ذمه داسې ده چې هغه به کار زمونږ نه اخلي، کار زمونږ نه اخلي، موږ به خپل حصې کار کوو په دې کې. والخمر والمعازف او څه خلک به یې هغې به جم د علم ته د غر یو سوکې خوا کې د یو غر خوا کې به جمع شي. خلق به هغې له غیر چاپېر نه پیر وړي، یو څه بل څه څاروي به یې راځي به څه خلق به راشي دې سره به یې کار چې موږ له فلانی کار وکړئ فلانی کار وکړئ. دوی به چونکې مالدار دي، څاروي دي ورسره زمیندار دي او دغه کارونه هم کوي، دا کم چې مخکې ذکر شو ډېره جمګټه جوړه ده. نو دوی به ورته وایي چې ارجع الینا غدن، سبا راشه، سبا راشه، نه بیا به ستاسو کار وکړو. فیبیتهم الله، الله رب العزت به د شپې په دې عذاب راولي. ویضع العلم، هغه غر به په هغې راغورځي. ویمسخ آخرین قردة وخنازیر الی یوم القیامه، او نور خلق په دې کې به داسي چې هغې نه به الله رب العزت شادوګان او خنزیران جوړ کړي. دا صحیح بخاری حدیث ته واحد په دې باب کې صحیح حدیث چې هغه موږ ته د معازف حکم خیخ، دا حدیث صحیح دی په دې باب کې. ما سره یو کتاب دی احادیث المعازف فی المیزان، د معازف و احادیث د جرح و تعدیل په میزان کې 100% صحیح پکې دا روایت ته هغه هم د دې دور خلکو هغه موضوع کړی دی. دا موضوع کړی اصل کې حافظ ابن حزم دی. د دې وجې نه موږ به ادم خبر اخلو چې محدثین د ده په باره کې څه وایي. په دې سړی نه خلاصېږي چې فلانی حدیث دی، د هغه آرا څه دي، د هغه اعمال څه دي، آیا د امت سره مطابق دي او که مطابق نه دي. دا محله دا خلق وایي چې دا څه شی مجله، خو تاسو پېژنئ که نه، مجله شرح ده، المحله شرح المجله د دې په نهم جلد کې صفحه 332 کې ډېر ډټای سره لیکي چې وهذا منقطع لم يتصل ما بين البخاري وصدقة بن خالد. قال ویلو هغه که نه، قال هشام بن عمار ویلو، نو دی وایي دا متصل نه دی. ولا يصح في هذا الباب شيء ابدا، او دې باب کې څه شی صحیح نه دی. وكل ما فيه فموضوع، د معازف او د موسیقۍ د حرمت په باب کې چې کوم حدیث نقل دی فموضوع بس، او دا هغه ځای دی چې دې ته خلک موضوع وایي. بلکې کتاب یې لیکلی ورکوټې چې اسلام میں موسیقی کا حکم، مختصر کتاب یې لیکلی. په دې کې ښه کتاب د مفتی احمد شفیع رحمه الله دی، خو کاش چې د هغې باندې لږ کلام وکړی شي. هغه جمع کړی ډېر ښه دی، شاګردان جمع کړی، خو هغې د حدیث حیثیت نه معلوم کړی. د عالم کتابونو کې دا خبرې خوند نه کوي، پکار دی چې د حدیث مرتبه وښیي. نو کوم چې صحیح دی جدا کړي، کوم چې ضعیف او موضوع دی به جدا کړي، د دې خبرې جواب به وشي. بیا دی وایي چې والله لو اسند جمیعه او واحد منه، که بالفرض د ټولو محدثینو د اسناد صحیح بیان کړی وی یا یو کس بیان کړی وی او کثرت سره طرق یې ښوولی رسول الله وسلم ته، لما ترددنا فی الاخذ به، نو موږ به د هغې په قبلولو کې څه تردد نه وی کړی. لیکن دا حدیث چونکې موصول نه دی، نو په دې وجه موږ د دې په قبلولو کې تردد کوو. د دې وجه نه چې ابن حزم هغه موسیقۍ ته جایز وي. په ټول امت کې یو ابن حزم شو، دا هوښیارتوب دی چې په ټول امت کې د یو سړي اتباع کوه، هغې دلایل ګوره،
د جمهور رائے پرې دا کمال دی. دا خلک په دې روان دي، تعقل پسند د دې دور په دې باندې روان شوي دي چې یو جی دی کې یو حدیث دی هغه موضوع دی. چا ویلی دی؟ دا ابن حزم ویلی دی. نو موږ به تاسو ابن حزم وموښیو چې ابن حزم څوک دی، آیا هغه داسې حیثیت لري چې د هغه هره خبره دی موږ صحیح تسلیم کو؟ اعتراض دا ہے چې هشام بن عمار په باره کې امام بخاری کی قال هشام ابن عمار، نو دا قال هشام ابن عمار یو داسې عبارت دی چې دې نه فهمیږي دا چې د تدلیس کړی دی. او چې کله د تدلیس ثابت شه په دې الفاظو باندې، او د امام بخاری او د صدقه بن خالد کوم چې د هشام بن عمار استاد دی ته دې کې اتصال پیدا نشو. یعنی امام بخاری وی چې هشام بن عمار ویلی دی، هغه دا نه وی چې حدثنا. ته دې ورته مختصر جواب کوم، هغه دا چې هشام بن عمار د امام بخاری استاد دی که نه دی؟ دی. صحیح بخاری کې د نور حدیث هم نقل لی. و چې کله د دې ایله غوندې امکان هم وي چې د دواړو په منځ کې اتصال شته دی، په هغې بنیاد باندې حدیث صحیح کېدی شي. و چې کله دا یقیني طور د امام بخاری استاد دی نو محض د قال هشام د وجې نه حدیث نشي رد کولی. دا علمي خبره ده. محض د قال هشام بن عمار د وجې ته حدیث نشي رد کولی، ځکه چې دا د امام بخاری استاد نه وی نو بیا خبره ټیک وه، دا د هغه استاد دی. ته دې نه علاوه دوه حدیثې ته نور اورېدلې او صحیح بخاری کې موجود. نو دلته کې اصل سوال لغه نه دی کوم چې ابن حزم کړی دی. اصل سوال دا چې امام بخاری قال هشام بن عمار ولې وی؟ تدلیس وجه نه ده بدېږي، ته دې بله وجه ده هغه محدثین لیکي چرې څه خبره بې دلیله مه کوئ، بلا دلیل څه خبره مه کوئ. امام کرمانی شرح د صحیح بخاری کې یو څو نقطې زده کوي. دا لومبۍ نقطه دې ته ولیکه، پهلا نقطه قال المحلب یا محلب محدث دے امام کرمانی نقل کی داغنا دا لسم جلد صفحہ 132 هذا الحدیث لم يسنده البخاری من اجل شک المحدث فی الصاحب. وجہ دا نه چې دا تدلیس ته بدېږي، اصل وجہ دارا چې د آخری کم راوی دی صحابی، د صحابی په نوم کې اختلاف دی چې دا روایت هغه د فلان کی نه اورېدلی دی او که د فلان کی نه اورېدلی دی. د هغې په بنیاد باندې امام بخاری دې ته حدثنا یا حدثنی نه لیکي. قال المحلب هذا الحديث لم يسنده البخاري من اجل شك المحدث في الصاحب حيث قال ابو عامر او ابو مالک. یعنی د دې حدیث سند کې دا وکړه چې قال ابو مالک حدثني ابو مالک یا عن ابي مالک او عن ابي عامر. دا غي شک د وجې امام بخاری رحمت الله تعالی علیه دلته کې د دې اسناد کې حدثني او حدثنا نه وایي. دا وجہ متقدمینو کې کرمانی لیکلی دا د کرمانی حوالې سره بیا ابن حجر هم د دې تصویب کړی دی او متاخرینو کې په دې زمانه کې دا کومه زمانه کې چې موږ پاتې کېږو نو دې زمانه کې خلق د دې تصویب کوي. دا تحریر علوم الحدیث تاسو که الله وس درکړو دا کتاب ځان له پیدا کړئ. دا دو جلد کتاب دی، ډېر د کار کتاب دی، دې دور سره ډېر تعلق دی. عبداللہ بن یوسف الجدیع قابل عالم دی. دې لیکي په دې دویم جلد کې صفحه 854 صفحات مسلسل دي. دی وی هشام ابن عمار من شیوخ البخاری. هغه د تدلیس چې کومه وجه وه ازایل شو. روا عنه البخاری بالسماع المباشر داخل الصحیح وخارجه احادیث ومنه الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم كل راو قد صرح بسماعه ممن فوقه.
د دنه بره هر یو محدث چې کوم دی هغه تصریح د سما کوي. فلا شبهة فی الاتصال، نو د حدیث په متصل کېدو کې څه شک شبه نشته. والبخاری اورد الحدیث المذکور تحت باب من جاء فی من یستحل الخمر ویسمی بغیر اسمه وساق هذا الحدیث ولم یذکر شیئا غیره فهو حجته للباب المذکور. هغه دا بطور دلیل پیش کړي چې کله بطور دلیل پیش کړي دا دی متصل. لیکن لماذا لم یقل حدثنی هشام، دے دا ولې نه وایي چې حدثنی هشام؟ جوابه للشک فی اسم صحابی، د صحابی په نوم کې شک دی. وهو غیر قادح عند جمهور اهل العلم، د جمهور اهل علم په نسبت باندې دا څه قابل اعتراض خبره نه ده. لأنه کان عن ابي عامر او ابي مالک فکلاهما صحابی، کدا ابو عامری او که سیدنا ابو مالک نه دواړه صحابه دي. سمع الحدیث من النبی صلی الله علیه وسلم وجهالة الصحابی لا تؤثر لعدالت جمیعهم. کله صحابی نوم نه مذکور خو چې صحابی تعین نه دی شوی لیکن نوم معلوم دی، نو بیا دا خو مسله نه پیدا کوي. نو بار کې د مینځ محدثین پکې مونږه پرېښودل، خو بار کې دویمه نقطه په دې کې یاد وساته. هغه دویمه نقطه دا ده کومه چې ابن الصلاح د هغې پهل کړی ده. امام ابن الصلاح ټول نه مخکې د هغې ذکر کړی دی. معرفت و انواع علم الحدیث کوم ته چې خلک مقدمه ابن الصلاح وایي، په دې کې صفحه 146 کې همیش د پاره چې کله تاسو څه بحث کوئ نو د هغې معاون، د هغې مخالف، د هغې تاییدي څیزونه ټول ګورئ. ون وی مه چلوئ چې بس یو خبره جا وکړه دا ته ټیک ده. لا التفات الى ابي محمد بن حزم الظاهري الحافظ في رده ما اخرجه البخاري من حديث ابي عامر او ابي مالك الاشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكونن في امتي اقوام الحديث من جهة ان البخاري اورده قائلا قال هشام بن عمار وساقه باسناده. یعنی ابن حزم خبر له اعتبار نشته دی کوم چې هغه کړی. فزعم ابن حزم انه منقطع فيما بين البخاري وهشام وجعله جوابا عن الاحتجاج به عن على تحريم المعازف. هغه دا استدلال جو کړی دی، دین استدلال نیولې چې ګنې موسیقي د حرامي. واخطا في ذلك من وجوه، او ډېر وجوه دي چې د هغې د وجې د غلطۍ شکار شوی دی. والحدیث صحیح معروف الاتصال بشرط الصحیح. د اصول حدیث د علماء دغه خبرې دا نه وي چې بس ابن حزم وایي چې دی کې دا چل، ابن حزم قول غلط دی. والحدیث صحیح معروف الاتصال، حدیث صحیح دی او اتصال دی معروف دی او شرط د صحیح سره دی. بیا وروسته نور وجې هم خولی دی. خو بار کیف جواب د هغه ځای نه شروع شوی دی. امام نووي رحمت الله تعالی علیه هم د باب کې خبره کوي. امام نووي نه مخکې موږ له پکار دی چې کتابونه پرېښي دي. وعلیکم السلام. امام نووی رحمہ اللہ صفحہ 134 کی ولم يصب ابو محمد بن حزم الظاهري حيث جعل مثل ذلك انقطاعا قادحا في الصحة. ابن حزم صحیح کار نه دی کړی چې هغه د حدیث ته منقطع ویلی دي، قادحا في الصحة، او د حدیث په صحت اعتراض کړی دی.
वस्तरवह इला ज़ालिका फ़ी तक़रीर मज़हबिही अल-फ़ासिद फ़ी इबाहत अल-मलाही। और इस्तरवहा समाना ज़ान राहत के गणल दे च ज़मा फ़ासिद मज़हब च कम दे ना च दा मलाही और दा टंग टकोर गने जायज़ दे दे दा पारे ज़ान प आराम के गणल दे च दा मज़हब सही दे। वज़ामहु अन्नहु लम यसह फ़ी तहरीम हदीसन मुजीबन अन हदीस अबी आमिर। और दा ख्याल दारे च दे बाब के हदीस सही निश्तर अबिया दे हदीस ते इशारा कर दा लेकिन फ़ज़ामान नहु व नखजल बुखारी फ़ो गैर सही दारा गुमान दे इमाम इब्न हज़म च दा सही बुखारी के दे लेकिन गैर सही अबिया वजह से खुद दा दया टोल खई खई नबिया आखिर के दे वही चौमा ज़ालिका फ़क़द हकमल हाकिम अबू अब्दुल्ला अल हाफ़िज़ फ़ी किताबिही किताब मारिफ़तुल उलूम हदीस बिसिहतिही। तयोड़े लुएसड़े इमाम हाकिम और दागा उसूल हदीस सर मुतालिक किताब जे कम दे पे के अगर दी हदीस तो सही मिली ये बात है ना बल्कि द नोर दरे सदर कसान लिख ली इमाम नववी हम द इमाम इब्न हज़म द कौल तरदीद कई च दे बाब के ख़ता शे कम इल्लत च देखी नागा इल्लत द हाफिज़ इब्न हजर न मुतपुस च इब्न हजर अस्क़लानी से वही बदे बाब के दा किताब दे कम च बार बार ज़िक्र कम तग़लीक़ व तालीक़ अला सहीह अल बुखारी कम तालीक़ात चिरी पदी किताब के अगेबान इमाम बुखारी बहस कई ता हदीस ने बयान की ताकम च मंगवाई तहरीम न माज़िफ़ो वहादा हदीसन सहीहन ला इल्लत लहू वला मतअन लह लेकिन ऐसा इल्लत तरह और न पदे के दो गुते लगो ज़ख्मी को से जैश तरह वक़द अल्लहु अबू मुहम्मद इब्न हज़म बिल-इन्क़िता बैन अल-बुखारी व सदक़त इब्न खालिद वमा ख़बर नज़र चले इमाम बुखारी और सदक़त इब्न खालिद पमियस की इन्क़िता दा व बिल-इख्तिलाफ़ इसमें अबी मालिक व हादा कमा तराहो क़द सुक़्तहु मिन रिवायत तिस्अन हिशाम देर पारा न आसानीद लिखली ता मुत्तसिल हदीस मुत्तसिल मिसल हसन बिन सुफ़ियान व अब्दान व जाफ़र अल-फ़िरयाबी व हाउलाए हुफ़्फ़ाज़ुन अस्वातुन व अम्मल इख्तिलाफ़ फ़ी कुन्यत सहाबी फ़स्सहाबतु कुल्लुहुम अदूलुन ला सय्यमा वक़द रुवीना मिन तरीक़ इब्न हिब्बान अल-मुतक़द्दमा मिन सहीह फ़क़ाल फ़ीहि इन्नहु समिअ अबा आमिर व अबा मालिक अल-अशअरीय्यीन। कम इख्तिलाफ़ से चागा नोर इशारा करे दा आगे इख्तिलाफ़ अगर दे वही जदा इख्तिलाफ़ दा से न दे संग च दे वही दा दो नुक्ते शवे यो नुक्ता दाशवा चे हदीस के तदलीस निश्ता द्वेम दा चे मुहद्दिसीन अगी साबितई च दा हदीस मुत्तसिल सनद दे तो द्रे में खबर तो उसराशा उस दे इमाम इब्न हज़म खपल खबर शवा ताकि मैं खबर जमुन कहूँ दा पर दुश्मन मोर च इल्मी मैदान के चकल योसड़े सही हदीस तो मौजू हुई न ब्याह पकार रहे चमुंगा दागा मरतबा खकार को खबर दादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु फरमान दे च अद्दीन वन नसीहा क़ुलना लिमन क़ाला लिल्लाहि व लिरसूलिही व लिआम्मतिल मुस्लिमीन तो मुसलमानानो द पारा बखैर लटू यो शे हराम दे और पागे हदीस सही मुत्तसिल मौजूद दे महज इब्न हज़म अगे तो हराम हुई ता दुरुस्त न गई ता दुरुस्त खबर न मुंग इब्न हज़म हैसियत खयू चले इब्न हज़म हैसियत सरे नल खुराजू आगा सड़ी बसे चागा तबक़ात उलमा अल हदीस वाने कार कर दे इमाम अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन अहमद बिन अब्दुल हादी अद-दमिश्की अस्सालिही उलमा अल हदीस वाने दा बुनियादी किताब दे वही क़द ताला तो अक्सरा किताब अल-मिलल व नहल इब्न हज़म आगा देना शुरू करे उगे दे भारत लेकिन हौसला व कहे चुपूरा वो रख फ़राइतहु क़द ज़करा फ़ी अजाइब कसीरा व नक़ूलन गरीबा तेरे किताब दे अल-मिलल व नहल अल-फ़सल चोड़ दो अल-फ़सल फ़िल मिलल व नहल अल-फ़सल फ़िल मिलल व लहवाए व नहल शपग वो जल्द किताब है नरे जल्दों ने दरे दा मतलब नहीं जदे कि खूबी निश्ता
د خوبۍ سره سره دی د غلطو شکار کیږي هم. دیوی دا کتاب چې کوم دی یدل علی قوت ذکاء مؤلفه و کثرت اطلاعه. دا خبره صحیح ده چې دا مؤلف ته دی ډېر ذکی دی, ډېر قابل دی او مطالعه ډېره زیاته ده. لیکن تبین لی منه انه جهمی جلد, ډېر پوخ جهمی دی ولې نه ثابتوي من معانی اسماء الله الحسنى الا القلیل. دا به بل بدعت راووت, دا به تاسو ته پته نه وي. یعنی دی د الله په اسماءو کې او صفاتو کې تعویل کوي. کل خالق والحق, خالقیت او حق په دې الفاظو کې روانه کوي. دارنګه ټول اسماء د هغه په نیز لا تدل علی معنی اصلا کالرحیم والعلیم والقدیر ونحوه. دا په دې وجه ښیو چې خلقو ته دا سایډونه نه دي معلومه. پس هغه دې ته ګوري چې اهل حدیث دی, بس ټیک ده اهل حدیث دی. دا مثال هغه چې یو سړی دی بدعت نه کوي که نه, موحد دي شي, نور که هر څومره جرم پکې نه دي پکې, دا غلطه خبره. یو سړی اهل حدیث دا خو مطلب نه دی چې دی کې د هر قسمه ګمراهي نه وي, وخت هغې غلطۍ دي. اوس سمه خبره یې سمه ده, غلطه خبره یې غلط. بل العلم عنده هو القدرة والقدرة هي العلم هما عين الذات. دې څیزونو کې نښته ده. ولا يدل العلم على معنى زائد على الذات المجرد اصلا وهذا عين السفسطة والمكابرة. بیا دې وجه سره اوس یعنی د یو سړي تشدد او د غلطۍ په وجه ګوري. وکان ابن حزم فی صغره قد اشتغل فی المنطق والفلسفه. امام ابن حزم په خپل ماشوموالي کې منطق او فلسفه ویلې ده. دا ګمراهۍ سیل جو کی سړی دا بیا ډېر په مشکله دماغونه وځي. واخذ المنطق عن محمد بن الحسن المصحجي وامن في ذلك فتقرر في ذهنه بهذا السبب معاني باطله. په منطق کې د ژوند د تیرولو د وجې د ده په ذهن کې چې کوم دی نو ګنده نقطې رالې, باطل څیزونه رالل, بیا نه وتل. هغې نه وروسته ثم نظر فی الکتاب والسنة فوجد ما فیما من المعانی المختلفة لما تقرر فی ذهنی فصار فی الحقیقة حائرا فی تلک المعانی الموجودة فی الکتاب والسنة. منطق لوستو نه وروسته بیا قرآن او سنت ته راغی امام غزالی بشان. نو بس دغه مسله جوړه کړه. امام غزالی ټول عمر دغه شی تیر کړی دی. اخر کې راغی نو هغه قرآن او حدیث ته راغی. نو حدیث یې هم پته نه لګي چې چا نه ویلي. نو که د هغې کتاب ته وګورې احیاء علوم الدین نو پای کې د 600 نه سوا حدیث موضوع دي, پیس لري. مختلفو خلقو پای باندې کار کړی دی. ته دې مطلب بېعزتي کول نه دي, ته دې مطلب دا چې ته د هغه مرتبه وپېژنې. امام غزالی رحمه الله د تصوف لوی امام دی, فلسفي دی. د شریعت عقلی وجوه ډېر ښه بیانوي, لیکن پاتې شو علوم نقلیه هغې هیڅ نه ده. علوم عقلیه کې د هغه کمال شته, مهارت شته, لیکن علوم نقلیه بالخصوص حدیث کې دغه معامله ډېره کمزوره ده. ځکه هغه د دین العجایز خبرې کوي که نه, د بوډاګانو دین ښه دی, پای باندې عمل کول پکار دي. بلکې بعضې کتابونو کې لیکلي هم دي چې ما ټول عمر ضایع کو او ها انا اموت علی دین العجایز. وخت به نه ضایع کوو. منطق, فلسفې, کلامونه, هغه علم کلام چې هغه ډېر رستو پیداوار دی, په دې وخت مه ضایع کوئ. قرآن و سنت ته راشئ. د دغه چلو غریب حیران پاتې شو چې دغه عقلي څیزونو سره څه وکړمه او کتاب و سنت کې چې کوم موجود معانی دي دی کې دی حائر شو, حیران پاتې شو. فروغ فی ردها روغان الثعلب. لومبړ بشان کړه دی خوا دي کړه دی خوا دي, یعنې حیران دی. دا مې علم دی. ما چې دا لوسته په لومبي ځل نو وایې دا د نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې کومه دعا ده چې اللهم انی اعوذ بک من علم لا ينفع. د دې دعا د اهمیت نه هغه خبر شو چې سړي سره ډېر زیات علمونه وي,
لیکن هغه علم نافع نه وي. منطق، فلسفه او کلام دا څه زمانه کې چې کله خلکو په دین به اعتراضونه کول نو ټیکو. لیکن زه دې سره بنیادي اختلاف ساتم. تاسو قرآن مجید لږ وګورئ. د مشرکین مکه چې څومره سوالات دي د هغې ټولو سوالاتو جواب قرآن کړی دی. کله چې هغوی دا وایي چې موږ له په مکه مکرمه کې یو ینبوع جوړ کړه، یا ستاره باغ یو ستاره فلانی ستاره فلانی، الله دې په ورکولو قادر دی که نه دی قادر؟ او الله دا غواړي هم چې دا خلک د ایمان راوړي، ولې نه ورکوي؟ نو دا زما ټیکه نه ده چې هر کافر زه مسلمانو. دا زما ذمہ داري نه، د خلکو هم څه ذمہ داري ده. قرآن مجید کې تاسو چېرې دا نه شئ کتلی چې الله رب العزت ته د هر کافر د هرې خبرې جواب کړي. سورې فرقان کې زیات نه زیات چې کله دې د بشریت خبره وکړه نو هلته قرآن فرمایل چې زه بشر رسول یم. نو دا ذمہ داري ځان له مه جوړوئ چې نه جي دا زما ذمہ داري ده. ستاسې ذمہ داري ده. دا د رسول ذمہ داري نه وه چې هلې ټول خلک مسلمانان کړي. د هغه ذمہ داري ده چې خلکو ته دین وښیي. الله رب العزت عقلي دلیل پیش کولی شو، هغه مشاهداتي دلایل پیش کړي دي، لیکن خلقو ته دا قسم انداز نه دی کړی دا کوم چې اوس ورته خلک علم وایي. دا د ډېر بعد پیداوار دی. فتارة يحمل اللفظ على غیر معناه اللغوي ومرة يحمل ويقول هذا اللفظ لا معنى له بل هو بمنزلة العلام. دا لګیا شوی دی، کئی خبرې کوي نه آخر کې بیا وایي چې وفي کلامی اليهود والنصارى ومذاهبهم وتناقضهم فوائد كثيرة. فائدې پکې شته په کتابونو کې ډېر زیات، خو تخلیط کثیر، کتابونو کې ډېر زیات اختلاط هم دی، ذهني پریشانۍ پیدا کوي. یعنی یو خبره بلې سره سمون نه خوري. وهجوم عظیم فإنه رد كثيرا من باطلهم بباطل مثله. د هغې ډېر باطل کلامې رد کړی دی د هغې په شان په باطل کلام. په دې ته پوهېږې؟ لکه نن خلک وایي چې د عیسی علیه السلام د پیدایش ورځ مناویږي، موږ به عید میلاد مناوو. دا جواب کوي که نه؟ یا څه خلک لګیا دی هغې وایي یوم علی مناویږي، موږ به یوم ابوبکر مناو. دې ته وایي د باطل جواب په باطل کول. دا روزه مناول بدعت دی اگر هر شی. نو د هغې باطل کلام رد کوي بېشک، لیکن په باطل یې رد کوي. دا طریقه نه ده. کما رد علی النصارى فی تثلیثهم. دا ډېرې څیزونه یې کړي دي. نو بیا وایي چې وهو فی الجملة لون غریب وشیء عجیب. د رنګ ډېر عجیب و غریب دی. مطلب دا چې د حافظ ابن حزم حیثیت هغه نه دی کوم چې زمونږ خلک په مخ اخلي چې رګې دا نبی دی یا چې داسې مجتهد دی چې دا خبره دې موږ ومنو. د صحیح بخاري حدیث ته موضوع ویلی دي، بلا دلیل هغې ته موضوع ویلی دي، ته درست نه دي کړي. که ابن حزم دی او که دا اور پرویز دی او کبل دی او کبل دی، دومره چې پرویز د حدیث د حجیت منکر دی. ایک فرق پکې زده کوئ. پرویز د حدیث د حجیت منکر دی، ابن حزم د حدیث د حجیت منکر نه دی. خو د حدیث رد کولو کې غلط شوی دی. موږ صرف دا ویل غواړو چې د حدیث رد کولو کې غلط شوی دی. چې غلط شه نه پکار دی چې موږ هغې غلطۍ ته غلطي ووایو. حافظ ذهبي هم د ده یو تنقید کړی تاریخ الاسلام کې، خو کتاب موږ نه راوړی. بل عبارت وګوره د حافظ ابن قیم، دلته لکه وګوره الفروسة المحمدیه. ابن قیم رحمه الله الفروسة المحمدیه د رسول الله صلی الله علیه وسلم فروسیت جواب مردی صفحہ 187 وټو برکرس. دا یو داسې عالم خبره ده چې د هغه ډېر لوی شان دی. دی وایي واما تصحیح ابي محمد ابن حزم له
فما اجدره بظاهریتی. یو حدیث د مخکې نه پیش کړی دی، نو وایي چې ابن حزم د حدیث تا تصحیح کوي، نو دا خو ډېر عجیب و غریب سړی دی. هغه خبرې کړي نو آخر کې والرجل یصحح ما اجمع اهل الحدیث علی ضعفه. دې خبرې ته وګوره، د شان ډېر عجیب دی، الوان ډېر عجیب و غریب دی. کله کله یو داسې حدیث چې محدثین د هغې په ضعف باندې مجتمع دي، جمع دي، نو یصححو دی باید ته صحیح وایي. د ټول امت نه خلاف دی، کله کله رایې وساتي. وهذا بین فی کتبه لمن تعمله. د ده په کتابونو کې دا خبره بالکل واضح ده، څوک چې د کتابونه ګوري. دا د هغه یو عبارت دی. دویم عبارت د هغه روضة المحبین کې دی، الګ مفصل دی، هغه ښیم تا ده، او په هغې کې هم د موسیقۍ خبره شته دی. وایي دا مفصل عبارت به ویل بګاري. د ده خپلې جملې هغه شان دي کوم چې خوندورې جملې دي. واما ابو محمد فإنه على قدر یفسه وقسوته فی التمسک بالظاهر. د تمسک بالظاهر باندې بظاهر الحدیث په دې کې ډېر اوچ کلس دی، په دویمه خبره نه پېژني، او ډېر قصي دی، ډېر سخت دی. والغایه المعانی والمناسبات والحکم والعلل الشرعیه. فقه نه مني، اجتهاد نه مني، ته دې ونه علل ملل ارڅه پرېږدي. انماع فی باب العشق. د انماع څه معنی ده؟ دا هغه جرم دی چې هغه خلک نه ذکر کوي. ویلې کېدل، پګل جانا، انماع. ته په دې ډېر وګرځم چې انماع څه معنی ده. انماع فی باب العشق والنظر وسماع الملاهی المحرمه. انا لله وانا الیه راجعون. انا لله وانا الیه راجعون. دا باندې دا الزام او دا الزام ښکاري داسې چې دا صحیح. عافاه الله، عافاه الله. دې په باب د عشق کې او نظر تینا مراد نظر امارد ہوتا ہے. نظر امردان ہوتا دا مرادی هغه خاص نظر باندې دی سیز دې مایل کړي. دا کم خلک چې د قول پیش کی هغه له پکار دي چې هغې د بیمارۍ ته وګوري، چې د کم سیز کې مبتلا شوی دی بیچاره، او د هغې په بنیاد باندې د صحیح بخاري حدیث رد کوي. انماع فی باب العشق والنظر وسماع الملاهی المحرمه. حرام موسیقی هغې کې د هغې په عشق کې مبتلا شوی دی. فوسع هذا الباب جدا. دې باب کې ډېر لویه فراخي کړې ده. وضيق باب المناسبات والمعانی والحکم الشرعیه جدا. او کومه دروازه د مناسبات وایي، مثلا په خادو کې بعضې موسیقۍ اجازه شته دی که نه؟ تمبل اجازه شته که نشته؟ نو دا هغه ټول پرېښودل، بس ټول ته جایز وي. وهو من انحرافی فی الطرفین. دی په دواړو څیزونو کې اوسې د جواز قایل شي، نو کله کله حرام تم جایز وي، او چې کله تحریم قایل شي، نو کله حلال څیز تم حرام وي. حتی رد الحدیث الذي رواه البخاری فی صحیحه فی تحریم آلات الله. دومره پورې خلک وي د فلاني کې مطالعه ډېره وسیع ده، دوه کتابونه هم درې کړي، څه مطالعه. باید ابن حزم رائے زما خیال نه چې سره محله می چرته کې، او چې د کتاب کې لیدل را چې ابن حزم موسیقي د جایز وي، نو ټول غرې په هغې باندې تړلی ده. دا حدیث جناب موضوع نه دی، او کفر مه کوه. موسیقي حرام وګڼه بیا وره که نه. خلک ډېر حرامونه کوي، او خلک لږ حرام کوي. سود حرام دی که نه دی؟ خلک خوري که نه خوري؟ نو کافر کېږي خو پې مه کنه، الله بنده څه کوي چې ناروا کوي، ناروا ورته ووایه، نو کم سے کم کافر به پې نه. اوس د هغې د جواز دپاره کتابونه لیکي چې سلیمان علیه السلام چې کوم دی نو موسیقي وال، دا موسیقي ده. داود علیه السلام موسیقي دغه تعریف نه کم چې ته کوې. یعنی دنیا کې ډکشنری شته دی، دنیا کې لغت شته دی، دنیا کې بې شمېره کتابونه شته دی چې موږ سره پیژنګلو کوي د دې څیزونو. ستا دا پکې څوک تسلیموي؟
چې آبشار دی فلان دی فلان دی دغه خو اقسام دي هغه ټیک دي لیکن ټنګ ټونګ چې کوم نفس کې کوم اثر پیدا کوي هغه دغه ځون نه پیدا کوي نه اصل سیز ته روک شوی دی چې دا موسیقي دا په روح باندې کم بد اثر کوي هغه ته هیر شوی دی خلک وایي موسیقي د روح غذا ده که نه ټیک ده د خبیث ارواحو غذا ده د خبیث ارواحو غذا ده کم ارواح چې ښایسته وي مزیداري د هغې غذا چې کوم دی هغه موسیقي نه ده تو دیوی رواه البخاری فی صحیح فی تحریم آلات اللہ بانه معلق غیر مسند وخفی علیہ ان البخاری لقیا من علقه عنه دا خبره ده کوم چې ابن صلاح ویلی دا خبره یې رشوې ده دنه چې د چا نه دی تعلیقا روایت کی او دلی همي هغه حکما صحیح موصول دا موصول دی حدیث فابطلا سنة صحیحة ثابتة عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لا مطعن فيها بوجه د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یو صحیح حدیث رد کړی دی چې ثابت دی صحیح ثابت حدیث د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رد کړی دی لا مطعن فيها پې کې د اعتراض گنجائش نشته ابن حزم بېشکه ډېر لوی سړی دی خو دې قسمه خبرو د منکرین حدیث لار ډېره کولو کړې ده خبره دغه د بنیادي چې ابن حزم موږ به دعاګانې وکړو چې الله ته ورته دا غلطي معاف کړي ځکه باطل پرست نه دی لیکن نن چې کوم خلک د حجیت حدیث نه انکار کوي نو د هغې بنیادي مستدل چې دا حجیه الحدیث و دا الحدیث اصول تا ته معلوم دي دا الحدیث اصول دای چې کوم حدیث په صحیح بخاری کې موجود دی کوم ځای چې ما باز شروع کړو او په هغې د حفاظ حدیث تحفظات نشته دا حدیث قابل قبول او قابل عمل دی یو ابن حزم په دې اعتراض کړی دی دا حفاظ حدیث دی که حافظ حدیث دی دا حافظ دی حافظ ابن حزم بېشک دی لیکن د اعتراض پسې شي دی په تدلیس او په انقطاع باندې تدلیس قول هم غلط دی او د انقطاع قول هم غلط دی او تحفظ صحیح شو تحفظ صحیح نشو د نور حفاظ حدیث چې کوم قول دی نو هغه دا چې دا حدیث صحیح دی حفاظ موږ ډېر شی پیش کړل امام حاکم دارنګه امام ابن الصلاح او ابن عبدالهادي او حافظ ابن قیم نورم که زه ولګم ابن حجر اسقلانی نو بېشمېره حفاظ حدیث مونږ خیلی شو چې هغې دا حدیث 100% صحیح او 100% متصل مني په دې وجه د ابن حزم رائے غلطه ده اقول قولي هذا استغفر الله ربي